الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد، والنخل باسقات لها طلع نضيد، رزقا للعباد، وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب. الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد.
هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم صراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون وقال تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا دا الله رب العالمين أحكم الحاكمين دا طول بادشاهان وبادشاه دا طول زبردست وزبردست هغه رب العالمین چې تمام کائنات خالق او مالک دی هغه الله چې تمام کائنات متصرف او منتظم دی هغه رب العالمین چې داغه په صفاتو کې یو صفت فعال لما يريد دی رب العالمین چې څه کوي څه وخت چې کوي څنګه چې کوي چا سره چې کوي کولای شي دا الله رب العالمین د څوک تاسو او پوښتنه نشي کولای خو رب العالمین په صفاتو کې دا صفت موجود دی چې وهم يسألون دا مکلف مخلوقات چې هر څومره دي خو هغه انبیا دي او که امت ته خو هغه بچاهان دي او که رعیه ده مالدار دي او که غریب ده د هر یو فرد به الله رب العالمین تاسو پوښتنه کوي زما محترمو دا الله رب العالمین دا تاسو پوښتنه دا په دې خبره باندې دلالت نه کوي چې موږ دنیا کې کوم عمل کوو الله ته پته نشته ده نه رب العالمین ته پته شته خو الله رب العالمین زموږ د دې اعمالو د شوق لپاره زمونږ د دې اعمالو ته توجه کولو لپاره دا تاسو زمونږ نه کوي او موږ ته په دې باندې خبرداري راکړې ده چې انسان دنیا کې چې کوم عمل کې دنیا کې چې په کوم طرف باندې تر رواني دنیا کې چې څه شي کې د هر څه باره کې بتانا الله رب العالمین تاسو کوي چې کله الله رب العالمین دې انسان نه تاسو کوي نو دا انسان به توي چې الله ما خدا کار نه کړی والله ربنا ما كنا مشرکین الله رب العالمین موږ سره دې وجنه کرامن کاتبین مقرر کړی دي هغه موږ ته وړي وړي اعمال واړه خبرې هغه زموږ لیکي قیامت پر ورځ موږ دا خبره الله ته وکړو الله وراته وي دي ملائکه ته چې دا رجستر راوړو د دې مخې ته کېدو ندلت بیا یو ارمان کو چې مال هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها دی عمل نامې رسچل شوی دی چې زما نه وړه ګناه پرې خېدا نه غټه ګناه پرې خېدا بلکې ټول یې ایساره کړی دا دا زمونږ د دنیا دا ماحول زما محترمو چې کله مونږ باندې چې شي ګواه پیش شي چې شي مونږ ته راوړل شي چې یاره وګوره په دې کې دا شی لیکل شوی دی دا سره ستا په جرم باندې گواه ده موږ د هغه گواه نه هم انکار کوو الله رب العالمین دا خبره زموږ رد کړل چې انسان دا زما ملائک دا پتا باندې دروغ نه لیکي خو که بیا ته هم انکار کې نو بیا زستا دا اندامونه دا پتا باندې گواه کوم ځکه چې په کوم شی باندې تا کوم عمل کړی دی
کاغه ښه عمل دی نو هم بیانوي به، کاغه بد عمل دی هم په تا ته بیانوي. یوم تشهد علیهم السنتهم وایدیهم وارجلهم بما كانوا يعملون. دا ستا غوږونه، ستا سترګې، ستا لاسونه، ستا خپې، دا هر څه به د قیامت په ورځ باندې زمونږ په دې اعمالو باندې ګواهي ورکوي. زما محترمو، نو چې کله ګواهي زمونږ په اعمالو باندې ورکوي نو بیا ولې موږ داسې عمل وکړو چې سبا د الله رب العالمین مخې ته موږ سرټیټي یو، سرکوزي یو، او زمونږ اعمالو باندې موږ خپل الله رب العالمین مخې ته نشو درېدلی او شرمندګي موږ ته معلومیږي. ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم او الله رب العالمین موږ ته داسې اعمال ښودلي دي چې هغه عمل موږ ته د الله رب العالمین طرف ته شوق پیدا کوي، د هغې د ملاقات او د هغې طرف ته د ورتلو شوق موږ ته را پیدا کوي. زما محترمو، ځکه دا دنیا فانی دنیا ده. نن تاسو ګورئ د ورځې څونه کسان پیدا کېږي، څونه کسان مري، او دا مرګ دومره آسان شوی دی چې بیخي موږ ته پته هم نه لګي. یو کس به موږ سره به مونځ وکړي او چې د جومات نه وځي خبر به راشي چې پلانی خو وفات شو. دومره آسان شوی دی دا مرګ. زما محترمو، په کار دا دی چې موږ داسې عمل وکړو چې سبا د رب العالمین مخې ته ودرېږو او رب العالمین زموږ نه تپوس کوي نو موږ ښه کامیاب او کامران او خوشحاله د رب العالمین مخې ته ورشو. ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته د هغه اعمالو نشاندهي کړې ده چې یو په هغې کې زما محترمو د الله رب العالمین صفات، د الله رب العالمین اسماء، د الله رب العالمین نمونه دا خپل ځان ذهن ته راوستل غواړي، په دې باندې ځان پوه کړو. ځکه دنیا ده، په دې دنیا کې چې کله موږ کوم ملګري سره، کوم انسان سره آشنایي کوو، کوم ملګري سره یا کوم دکاندار بازار ته وځو هغې نه سودا اخلو نو ټولو کې اول د هغې تپوس کوو چې دا دکاندار څنګه سړی دی، یاره دا دکاندار څه ګزاره کوي په دې سودا کې که نه کوي، یاره دا دکاندار را سره قرض به وکړي او که ونه کړي. ټولو کې اول دا تپوس د هغه دکاندار باره کې کوو. همدغه شان دی چې کوم ملګری موږ ځان نه پیدا کوو د هغه ملګري باره کې موږ اخوا دېخوا تپوس کوو چې یاره دا سړی به څنګه وي، دا سړی به څنګه یاره ملګری کوم ځان سره، یاره ما ته د ده د اخلاق، د ده د چلن، د ده د خبرې سټایل زما خوښ شوی دی. بیا هم د هغې نه علاوه تپوسونه موږ کوو. نو همدغه رنګې زما محترم رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته د الله رب العالمین په باره کې هم وفرمایل چې انسانه چې سبا موږ د الله رب العالمین باره کې ورځو هغې مخې ته ودرېږو هغه رانه تپوس کوي ولو ترى اذ وقفوا على ربهم قال الیس هذا بالحق. انکار هم ته نشو کولی چې رانه تپوس کړي دا زما مخې ته ودرېدل حق و که نه و؟ او الله حق خو و، نو دنیا کې دې ولې انکار کولو، دنیا کې دې ولې نه منلو؟ دا عمل داسې دی زما محترمو چې موږ د الله رب العالمین نومونه زده کړو، د الله صفات زده کړو، د الله رب العالمین احکامات زده کړو، نو موږ ته به خپله شوق پیدا کېږي. لکه تاسو وګورئ د قرآن کریم د الحمد نواله تر الناس پورې ولټو د الله رب العالمین ډېر صفات موږ ته رب العالمین په قرآن کریم کې بیان کړي دي. الله رب العالمین موږ ته خپل صفتی نوم، ذاتی نوم هغه الله ذکر کړی دی. همدغه شان زما محترمو د الله رب العالمین احکامات په دې قرآن کریم کې موږ ته بیان کړی شوي دي. خو چې موږ دې طرف ته نه راځو، دې نومونه دا نه زده کوو، دا صفات د الله رب العالمین ځان نه خبرو، دا داسې ده چې موږ د الله رب العالمین مخې ته د ودرېدو د الله رب العالمین د ملاقات نه غافل یو. تاسو وګورئ چې کله موږ قبر ته لاړ شو، ادیرې ته لاړ شو، په کار دا دی چې دغه ادیره او دغه قبر دا مړی چې موږ ښخو موږ ته دې طرف ته توجه وکړو چې یاره سبا زما نمبر دی، زه به سبا د الله رب العالمین مخې ته دې لاره باندې به ورځمه. خو چې کله موږ قبرستان ته ورشو موږ هلته هم ګپ شپ شروع کړی وي، هلته هم خنداګانې شروع کړې وي، هلته هم ځان سره داسې خبرې کوو چې بیخي زموږ دې طرف ته توجه نه وي. صحابه کرام تاسو وګورئ، خاص کر عثمان رضی الله عنه چې کله به دې قبر ته راغی سخت زیات به وجړل. ولې؟ هغه ته پته وه چې دا اولنی منزل د منازلو د آخرت نه دی، ما ته رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ښودلی دي.
ولی هغه سره دا شوق هغه سره دا امید دا تمنا یو چې په دې لار باندې به زه د الله رب العالمین سره ملاویږم ځکه دا خو زموږ د دنیا ماحول هم دی موږ چې دنیا کې چا سره ملاویږو چې مخکینی سړی خوش اخلاقه وي او مخکینی سړی د طبیعت نه ښه وي او مخکینی سړی برابر وي نو دغه شان دي زه هم خپل ځان هغه ترتیب باندې برابروم چې یاره بد اخلاقي رانه ونه شي یاره داسې خبره ونه کړم چې دا رانه خفه شي یاره داسې طریقه باندې ورشم چې هغه ما ته وګوري چې رانه خوشحاله شي دا ټولې خبرې موږ خپل ذهن ته راولو که نه راولو نو همدغه شان زما محترمو چې د الله رب العالمین مخې ته ورتګ دی نو هغه اعمال وکړو چې په هغې باندې موږ نه الله رب العالمین رضا کېږي او خوشحالېږي ځکه د الله رب العالمین نومونه هغه موږ ته رسول الله صلی الله علیه وسلم ښودلي دي او یو دعا موږ ته رسول الله صلی الله علیه وسلم ښودلې ده هغه راته دا ویلي دي چې الله ستا نومونه دومره ډېر دي چې تا خپل په کتاب کې موږ ته ذکر کړی دي تا موږ ته د نبی صلی الله علیه وسلم په ژبه باندې ذکر کړی دي یا تا موږ ته علماء کرامو د صحابه او د نیکانو خلکو په دغه باندې موږ ته بیان کړی دي خو دا ټول څومره څه شی دي دا د الله رب العالمین دپاره د هغې صفات بیانېږي زما محترمو او که چېرته موږ دا د الله رب العالمین نومونه د هغې صفات دې نه ځان غافله کړو نو زموږ دا شوق بیا نه پیدا کېږي زما محترمو د الله رب العالمین طرف ته ځکه تاسو وګورئ موږ چې په دنیا کې دعا کوو نو چې خدایا خدایا کوو او بیا زموږ دا دعا نه قبلېږي ایسته مایوسه شو نا امیده شو چې یاره مونځ هم کومه تلاوت د قرآن کریم هم کومه الله نه دعا هم غواړم دا هم کومه هغه هم کومه خو بیا هم الله رب العالمین زما دعا نه قبلوي ولې ځکه نه قبلوي زما محترمو چې موږ د الله رب العالمین د نومونو د هغې د صفاتو نه غافل یو تاسو قرآن کریم ولټوئ تاسو احادیث کتابونه ولټوئ تاسو په دې منبر باندې علماء کرامو دلته به درسونه کېږي په هغه درسونو کې د احادیث او د قرآن کریم په درسونو کې کله هم علماء دا تاسو نه بیان کړي چې د الله رب العالمین نوم د قرآن کریم او د احادیثو نه بغیر بل ځای کې هم ذکر شوی دی چې کوم نوم د الله رب العالمین دپاره نه دی ثابت هغه موږ ځان نه جوړ کړی دی په هغې باندې زموږ دعاګانې الله رب العالمین موږ له نه قبلوي پکار دا دی چې موږ د دعا دپاره د الله رب العالمین هغه ذاتي نوم هغه صفتي نوم راوبلو ځکه تاسو وګورئ دنیا کې موږ چې چاته آواز کوو د یو انسان نوم عبدالله دی او موږ هغې ته محمد وایو یا هغې ته موږ بکر زید وایو هغه کله هم موږ ته نه ګوري ولې چې د هغه نوم عبدالله دی چې عبدالله ورته وایي هغه سمدستي شاته راوګوري همدغه شان دی الله رب العالمین هم چې د هغه صفات دي هغه موږ ته ښودلي دي یو انسان داسې دی چې د هغه نوم یو دی او ما ته پته نشته دی ما د هغې نه ځان نه دی خبر کړی چې یاره دا د هغې نوم دی او بې ځایه نوم باندې زه هغه ته اواز کوم ایا هغه ما ته ګوري هغه زما خبره اوري هېڅکله نه اوري زما محترمو او بیا موږ په دې باندې مایوسه یو چې یاره الله رب العالمین زما دعا نه قبلوي کله بیا باباګانو له ځو کله بیا دمګرو له ځو کله چې کوم دی نو بل چا له ځو بل چا له ځو تر دې پورې چې شیطان موږ سره په دې خبره باندې نښتی دی هغه موږ د جنت د لارې نه د جهنم طرف ته راکاږي او موږ بیا ورپسې روان شو که بیا موږ د څوک څه خبره وکړي صحیح خبره راته بیانوي صحیح مسله راته بیانوي موږ څه وایو مړه د دې سړي کې څه مصیبت دی د ده پکې څه مطلب دی که نه ما خو منځونه هم کوم او تلاوتونه هم کوم او ذکر اذکار هم کوم خو بیا هم الله زما دا دغه نه قبلوي زما دا کوششونه او زما دا محنت زما دا دعاګانې رایګان سي زما دا دعاګانې نه قبلېږي زما محترمو دې د وجې نه قبلېږي چې موږ الله ته په هغې په صفتي نوم د هغې په ذاتي نوم باندې موږ نه رابلو زما محترمو
بل سبب هغه څه شی دی هغه دا دی چې الله رب العالمین کم نعمتونه موږ له تیار کړی دي کوم آسایشونه چې الله رب العالمین موږ له تیار کړی دي هغه موږ خپل ذهن کې واچو هغه موږ خپل مخې ته کېدو لکه تاسو وګورئ په دنیا کې چې کوم انسان بل انسان سره نیکی کوي او دا خبره بیان کړې وي چې یاره زما دا بیٹک زما دا حجره دا ستاسو لپاره کلاوه ده چې کله هم راځي دینه خوراک کوي دلته چې دینه چیس کوي دلته چې دینه دا نعمتونه دا آسایشونه دا ښه کارونه به تاسو ته ملاویږي چې بیا موږ په دې لاره باندې ګرځو زما محترمو د هغې هسې صفت بیانو د هغې هسې خوشحالي بیانو هغه په زړه کې هر وخت کې مخې ته کېږي ولې چې د هغې هغه نعمتونه د هغې هغه فراخدلي هغه زموږ مخې ته پروت وي نو همدغه شان زما محترمو چې الله رب العالمین موږ ته په دې نیکو اعمالو باندې کم نعمتونه کم آسایشونه کم اسانتیانې کم جنت چې تیار کړی دی چې هغه موږ خپل مخې ته کېږو دی موږ طرف ته به هم زموږ شوق پیدا کېږي دی قرآن کریم تلاوت ته به هم زموږ شوق پیدا کېږي دی ذکر اذکار ته به هم زموږ شوق پیدا کېږي دی درس قرآن دی درس حدیث ته دی ته به هم زموږ شوق پیدا کېږي او الحمدلله دا تاکات ځمکه دا خو داسې ځمکه ده چې په دې باندې چې ننوځي هره کوڅه کې وګورئ جوماتونه موجود دي په هغه جومات کې درس حدیث کېږي درس قرآن کېږي علما راځي بیانونه پکې هر زیارت هر چهارشنبه هر اتوار هغه بیانوي خو چې دا موږ غافل یو دا د څه د غافل یو یو د الله رب العالمین هغه نومونو د غافل یو هغه خپل مخې ته نه دی ایښی بل چې الله موږ ته چې کوم نعمتونه په دې اعمالو باندې تیار کړي دي د هغې نعمتونو نه موږ ځان غافله کړی دی چې کله دغه خبرې موږ خپل ذهن کې کېنو زما محترمو نو یقینا چې د الله رب العالمین د ملاقات شوق به موږ ته پیدا کېږي ولې الله فرمایي من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا عمل نیک پکار دی د عمل نیک ته به شوق څنګه پیدا کېږي ځکه علما فرمایي چې کله انسان مانځه ته ودرېږي نو الله رب العالمین څنګه مونځ قبلوي د خشوع والا د خضوع والا بیا فرمایي چې دا انسان ته په مانځه کې دا خشوع خضوع څنګه پیدا کېږي وایي دا په دې طریقه باندې پیدا کېږي چې ته کله ودرېږي نو ذهن کې دا خبره راولي اول خو دا د مونځ چې کوم دا اذکار دي د دې په معناګانو باندې ځان پوهه کړي دویم ذهن کې دا خبره راولي چې یاره زه داسې ذات ته ولاړم چې زه پیدا کړی ما وجني ما له رزق راکړي د اسمانونه او د ځمکې پیدا کړي دي زه داسې ذات ته ولاړم ځکه ما باندې دا نعمتونه دا احسانات را باندې کړي دي نو شوق او خشوع به ټول د الله رب العالمین طرف ته دنیا برانه هیر وي د دنیا هغه تکلیفونه پریشانیانې برانه هیر وي صرف د الله رب العالمین ته متوجه یو او که چېرته موږ دا خبره خپل ذهن کې وانه شو نو نه په زموږ په دې اعمالو کې شوق پیدا کېږي نه زموږ د الله رب العالمین طرف ته شوق پیدا کېږي نه په دې مانځه کې بس صرف مانځه له راشو هغه خپل د سر نه بوج ښکته کړو چې یاره کوم بوج په موږ باندې پروت دی هغه بوج موږ د سر نه کوز کړو او بس بیا واپس روان شو په کار دا دی زما محترمو چې په دې اعمالو باندې توجه وکړو چې سبا د الله رب العالمین مخې ته ورځو او قبر کې چې کله موږ کېښوستو شو نو زموږ نه چې کوم تپوسونه کېږي نو په دې خبرو باندې په دې اعمالو باندې به موږ د هغې تپوسونو جواب به ورکوو لیکن تاسو وګورئ رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته د قرآن د قبر هغه 3 سوالونه هغې راته ښودلي دي چې څه شی دی من ربک ما دینک من نبیک هر سړی وایي چې خو آسان سوالونه دي جواب به ورکړم که نه کافر دی هغه ته هم پته ده منافق دی هغه ته هم پته ده مسلمان دی هغه ته هم پته ده هر انسان ته دا خبره پته ده خو لیکن الله رب العالمین بیا ورته فرمایي چې دغه سوالونو جوابونه به چې ستا په خوله باندې راځي دا به ستا د اعمالو په وجه باندې به راځي ستا د عقیدې په وجه باندې به تاله راځي ستا د زړه نیت او ستا د زړه صفایي په وجه باندې به تاله راځي لکه وګورئ فرمایي چې کله مؤمن قبر کې کېښودلی شي او دا ملائکو له راشي نو چې کله مسلمان وي مؤمن وي موحد وي نو هغه ورته وایي چې ربي الله دین الاسلام
نبی محمد صلی الله علیه وسلم. او چې کله کافر منافق وي د زړه نه صحیح نه وي هغه چې کې خوستلی شي هغه نه تپوس وکړي چې من ربک ولې دنیا کې خو ته معلوم دی که نه هلته هغه به څه وایي ها لا ادري ما ته پته نشته دی خلکو چې څه ویله ما به هغه شانتې خبره کوله ما به هغه څه ویله ولې دنیا کې چې دی نو هغه داسې عمل نه و کړی چې په هغې په ذریعه باندې د هغې دا عمل دا د الله رب العالمین طرف ته دا بوزي ځکه دغه پړاوونه دي لکه په لاره باندې چې موږ روان یو او چیک پوسټونه موږ ته راځي دا چیک پوسټ دلته دی دا چیک پوسټ هلته دی دا چیک پوسټ هلته دی چې د یو چیک پوسټ نه موږ وځو او خپل منزل مقصود ته رسیږو دغه شانتې دغه هم قبر دی د قبر نه بعد بیا محشر دی بیا نور داسې لارې په موږ باندې راځي او دا ټول نه چې موږ خلاصېږو په څه باندې زما محترمو صرف د امید په الله رب العالمین باندې ساتل او هغه د هغې د کامیابېدو دپاره هغه اعمالو ته توجه کول دي چې په هغې باندې موږ بیا د دې مشکلاتو د پریشانیانو نه موږ خلاص شو. الله رب العالمین نه دعا ده چې الله رب العالمین د عمل کولو توفیق راکړي او الله رب العالمین موږ نه هغه اعمال واخلي چې موږ سبا د الله رب العالمین مخې ته کامیاب او کامران ودرېږو الله رب العالمین مخې ته خوشحالۍ سره ودرېږو چې الله موږ نه تپوس کوي او د هغې د سوالونو صحیح جوابونه موږ ورکړو. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. زما محترمو الله رب العالمین چې کم اعمال باندې رضا کیږي او خوشاليږي هغه مونږ رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان کړی دي. لکه تاسو وګورئ یو انسان دی او عمل کوي خدا هغه عمل کولو هغه ځای هغه مناسب نه دی هغه داسې ځای دی چې الله رب العالمین موږ د هغې نه منع کړي یو او الله رب العالمین په هغې باندې ناراضه کیږي. لکه زه به تاسو ته یو لنډ مثال درکړم. لکه زموږ یو مشر دی هغه مشر خواله چې موږ ځو او هغه مشر د داسې خبرو نه خفه کیږي او موږ بیا هم هغه کار کوو هغه خبرې هغې مخې ته کوو. نو آیا ستاسو څه خیال دی چې دا کوم مشر تاسو ورسره ملاویږي دا به تاسو سره ملاو شي؟ هېڅکله نه ملاویږي. دا به دا تمنا هم نه کوي چې یاره دا کس ماله مه راپرېږده دا داسې دی او دا داسې دی داسې خبرې کوي او داسې عملونه کوي چې هغه غیر مناسب دي. لکه یو انسان نیک عمل کوي منځ کوي نظرانه ورکوي خیرات صدقات کوي لیکن ځای کوم ځای منتخبوي زیارتونو ته ځي قبرونو ته ځي پیر بابا له ځي منجورانو له ځي او هلته چې لاړ شي هلالکه کوي نظر و نیاز ورکوي په هغې باندې د الله نوم باندې شل ځلې چې د الله نوم واخلي خو لیکن هغه ځای غیر مناسب دی. زما محترمو الله رب العالمین د دې نه دا نه قبلوي. د دې په نیت کې دا خبره موجود ده چې دا بابا د دې عظمت د دې اوچتوالی د دې لویوالی د ده په زړه کې موجود دی. که ته هلته هر څومره چې دی د الله نوم واخلي هر څومره چې کوم دی نه بسم الله الله اکبر واخلي ووایې خو لیکن دا عمل ستا هلته نه قبلېږي.
هلته زیارت په ځای باندې د قبر په ځای باندې قبرستان ته لاړ شي او 2 رکعاته مونځ وکړي هغه مونځ ستا هېڅکله نه قبلېږي اگر که ته په قبلې مخې ته ولاړې اگر که ته د الله رب العالمین دپاره کې ولې دا د عبادت ځای چې کوم دی نو هغه کوم دی هغه دا جومات دی هغه د الله رب العالمین رضا ده نو هله به زمونږ دې طرفونو ته زما محترمه شوق پیدا کېږي او په دې درسونو کې په دې خطبو باندې په دې باندې چې موږ وختي راشو او دې ته موږ غوږ کېدو په دې باندې موږ ځان خبر کو نو هله به موږ پوهېږو زما محترمو او که نه بس صرف داسې وکړو چې ګړۍ ته ګورو یاره په باندې جمع ده به دې جمعې ته به ځان راورسوم مونځ به وکړمه مړه دومره اوږدې خطبې ته به څوک کښېني نو په دې باندې زما محترمو زموږ د دې اعمالو د شوق نه پیدا کېږي ما تاسو ته مخکې وویل دا داسې ده لکه زموږ په سر باندې یو بوج دی او هغه بوج موږ راښکته کوو دا بوج دا د سرونو نه وغورځوئ زما محترمو مونځ له چې راځو دې خطبو له چې راځو په دې هر یو عمل باندې مونږ ته الله رب العالمین نیکي لیکلې لکه وګوره دا د جمعې مونځ دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د نور خاتنه والا د امام د منبر ته خطو پورې 15 ټیمه الله رب العالمین دا مقرر کړی دی او په هر یو ټیم باندې الله اجر او ثواب لیکلی دی او چې څوک په اول ټیم باندې راغی لکه د اوښ قرباني کولو ثواب دویم ټیم باندې راغی لکه د غویي قربانولو ثواب په دریم ټیم باندې راغی لکه د چیلي قربانولو ثواب په څلورم ټیم باندې راغی لکه د چرګې د قربانولو ثواب پنځم ټیم باندې راغی لکه د انډې د قربانولو ثواب ګوره صرف وختي راتګ باندې دومره اجر او ثواب مونږ ته راکوي الله رب العالمین زمونږ وسه کېږي چې مونږ وخوراوړو او اعلان کړو په دې خلکو باندې تقسیم کړو د دې اجر د دې وس زمونږ کېږي نم کېږي او د ورکوټې عمل باندې چې لږ وختي راشو چې د اذان نه مخکې مونږ جماعت ته ځان راورسو په دې باندې مونږ د دومره اجر او ثواب الله رب العالمین راکوي او هلته ملائک نه ولاړ دي هغه زمونږ نومونه لیکي چې پلانې د پلانې زوی پلانې ټیم باندې راغی دومره اجر او ثواب سبا چې د الله رب العالمین مخې ته ودرېږو دغه رجسټر به زمونږ مخې ته کولاویږي او مونږ ته به وایي چې دا پلانې په دومره داسې ټیم باندې راغی دا اجر او ثواب واخله او مونږ که چېرته ګړۍ ته ګورو چې په باندې جمع ده به دې جمعې نه منډه وام د هغې اجر او ثواب نه مونږ ځان محرومه کړو چې سبا مونږ ته دا رجسټر کولاو شي او زمونږ نوم پکې نه او مونږ یو نیکۍ ته محتاج یو دا یوه نیکۍ به مونږ د کوم ځای نه راجمع کوو زما محترمو دا وجه صرف دا ده چې مونږ د الله رب العالمین هغه ملاقات هغې ته شوق نشته دی هغه زمونږ فکر کې هم نشته سوچ کې هم نشته دی چې یاره مونږ به مرګ نه بعد د الله سره ملاقات کوو الله به زمونږ نه تپوس کړي دا زمونږ خاطر کې هم نشته زما محترمو دې وجې نه مونږ دا عملونه دا داسې نیت باندې کوو چې بس یو بوج دی دا د خپل سرونو نه ښکته کوو الله رب العالمین نه دعا ده چې الله رب العالمین د عمل کولو توفیق راکړي او الله رب العالمین زمونږ ته د دې اعمالو شوق پیدا کړي چې سبا مونږ د الله رب العالمین مخې ته کامیاب او کامران ورشو او د دې بدو عملونو نه دې سستیا د عملونو نه الله رب العالمین مونږ بچ کړي او د شیطان د وسوسو نه د شیطان د فریبونو نه دی الله رب العالمین مونږ وساتي ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين سفونا برابر کے نزدی ودری